دا قصه چې کم ده نو دا جی د یو بادشاه قصه ده. نو تاسو به اوس وایئ چې جی دا څنګه بادشاه او جی دې بادشاه به څه کول، دې بادشاه داسې کم کارونه کړي دي چې نن جی تاسو دغه قصه راوړې ده. نو بالکل جی دغه درته وایم لږ شانتې انتظار به کوئ جی دا قصه به اورئ ټوله. ښه چې قصه داسې ده چې یو بادشاه و د یو ملک ډېر غټ بادشاه و او بادشاه چې کم دی ډېر زیات ښه او ډېر نیک انسان و. دا بادشاه به داسې و چې هره ورځ به د خپل نوکرانو سره چکر ته چې کم دی هغه به وتلو، بهر ته به تلو، چکر به یې لګاو. دا به روزانه هره ورځ چې کم دی هغه به وتللو. خو جی بادشاه کې یو کار و چې کله به هم بادشاه بهر ته تلنو نو بادشاه به خپل نیم مخ چې کم دی هغه به پټ ساتلو او بهر ته به چې کله هم چکر لتللو، یعنې بادشاه به خپل ټول مخ هم نه پټاو او ټول خپل مخ چې کم دی هغه به هم ښکاره کاوه. نو بادشاه کې جی دغه دوه صفتونه و، دغه به د څه د وجې کول. دغه جی یو وجه دا وه چې د خپل نظر جی هغه حفاظت به کولو، او بله دا وجه چې دې بادشاه به د فقیرانو سره ډېره زیاته مینه کوله. یو شپه بادشاه جومات ته چې کوم هغه روان و، نو بادشاه چې کله جومات ته روان و، کله د جومات خوا ته ورسېدو نو بادشاه وکتل چې د جومات سره څه فقیران چې کوم دي هغه ناست دي او موسم چې کوم و ډېر هغه ډېر زیات د یخنۍ موسم و. دغه فقیرانو چې کوم دی هغه ډېره زیاته یخني کېدله او ډېر په بد حال باندې و. کله چې بادشاه دغه کسان ولیدل نو بادشاه ورته لږ شانتې داسې ودرېدو. نو په دې کې یو فقیر وویل چې دا دنیا زموږ سره څه عجیبه شانتې دوکه کړې ده. د دنیا مونږ چې کوم دی هغه دوکه کړي وو. هغه داسې چې ظالمان خلک چې کوم دی هغه په خپلو مزو کې مصروفه دي، هغه چې خپلې مزې کوي، خپلې چرچې کوي، او مونږ چې یو مونږ دغه شانتې ناست یو. دې فقیر دا خبره وکړله که چېرته خدای پاک دا ظالمان زموږ سره د قیامت په ورځ باندې جنت ته داخلول نو زه به د قبر نه هم راپا نه سېږم، یعنې چې دا خلک جنت ته ځي نو زه به نه ځم. ځکه چې مونږ په دنیا کې ظلم برداشت کو، مونږ په دنیا کې سخت تیری کو او دا خلک په دنیا کې مزې وکړي او بیا به هلته هم دغه شانتې مزې کوي، نو دا خو مونږ یو شانتې نه یو، نو بیا به دا خلک څنګه هلته ځي. او دا هم ویل چې د ظالمانو په جنت کې څه کار دی، ظالمان په جنت کې څه کوي. بادشاه چې کله دا خبرې واورېدې ډېر زیات حیران شو، فوراً دغه ځینه واپس لاړو، ډایرکټ کور ته لاړې او بادشاه ډېر زیات چې کوم دی هغه خفه شو، ډېر زیات سوچ کې پرېوتلو چې دا دې فقیرانو دا څنګه خبرې کولې، خپل منځ کې لګي آیا زه به جنت ته نه ځم؟ ولې دا خلک ما ولې د ځان سره جنت ته نه بوځي؟ دا خلک ولې جی دومره خفه دي؟ نو کله چې جی سبا شو نو بادشاه دغه فقیران چې کوم دي ټول په فقیران کوم چې د په بادشاهي کې هغه ټول راوغوښتل خپل محل ته او ډېر زیات عزت یې وله ورکړو، ډېره ښه روټۍ وله کړې وه، دې ټولو له انعامونه ورکړل، دې ټولو له ښې ښې کپړې ورکړلې، دې ټولو له د جمې چې څه سامان و هغه ټول یې وله ورکړو. کله چې دغه شیان دغه هر څه بادشاه دې فقیرانو له ورکړل نو د دې هر څه نه وروستو یو فقیر د بادشاه نه تپوس وکړو چې دا دومره عزت، دا انعامونه دا خلک غټ غټو خلکو له ورکوي، تا څنګه موږ له راکړل؟ چې فقیر ورته دا هم ویل چې په مونږ کې داسې څه چې دا هر څه تا مونږ ته راکړل، نه خو مونږ غټ خلک یو، نه خو مونږ باچاهان یو، نه زمونږ سره څه داسې عهدې را سره دي، نو دا هر څه ته مونږ له ولې راکې؟ نو باچا ورته ویل چې زه د تکبر د وجې نه فقیرانو باندې ځان چې کوم دی هغه نه ناغرضه کومه، په هغې باندې چې خپل ځان غټ چې کوم دی هغه نه حسابومه، نو د دې د وجې نه چې کله زه جنت ته داخل شمه، کله چې زه جنت ته ځمه، کله چې په ورځ د قیامت باندې چې زه جنت ته ځمه، نو هلته تاسو زما نه بیا راځئ او تاسو زما مخالفت نه کوئ. د باچا په ذهن کې جی هغه خبره وه کومه چې هغه یو فقیر کلی وه چې دا خلک به هم زموږ سره جنت ته ځي، که دا خلک چېرته زموږ سره جنت ته ځي نو بیا زه نه ځمه جنت ته. نو دغه خبره د باچا زړه کې وه. نو باچا ورته ویل چې تاسو زما مخالفت مه کوئ، زه چې کله هم جنت ته داخلیږم نو هلته بیا تاسو زما مخالفت مه کوئ بلکې زما مرسته وکئ. باچا ورته دا خبره هم وکړله ځکه تاسو زما مخالفت ځکه مه کوئ ځکه چې ما ستاسو سره نن روغه وکړله او تاسو جی ما سره روغه وکړله،
دا وزیر دغه بادشاه قصه او وایي چې خوش نصیبه د هغه خلک کوم چې د غریبانانو سره مرسته کوي، کوم چې جیر دغه فقیرانو سره مینه لري، کوم چې جی د ضرورتمندو ضرورتونه حل کوي، کوم چې جی د چا هم ضرورت وي جی د هغې ضرورت چې کوم دی هغه حل کوي. حضرت سعدي رحمت الله علیه فرمایي وایي چې محل له هغه خلک رڼا ورکولی شي چې چا په زړه کې د شمع د سوځېدو عمره برداشت موجود وي، یعنی دومره برداشت په زړه کې موجود وي، نو هغه خلک چې کوم دی بیا محل چې کوم دی هغه رڼا ورکولی شي. نو دغه وجې د نننۍ ورځې قصه